وَيَسْتَنْبِئُونَكَ تپوس کئی تانا وَيَسْتَخْبِرُونَكَ طلب د خبرتیا کئی تانا احق ہو آیا حق دے دا قرآن قل ورتو آیا ای وربی ای پمانا دا نام سر آو وربی زما دے پر رب قسمی انہو چی دا قرآن لحق حق دے ومان تم نئے تاسے بموجزین آجز کون کی ولو ان تخویف دنیاوی ذکر کئی ولو ان لکل نفس ظلمت ما پی الارض او کچری شید هر نفس دا پارا حقا چی ظلم کڑے دے ما پی الارض حقا سچ پزمک کی دی لفت تدبی او دے پی دیور کی پاغی باندے نو قبول بتی نش واسر الندامت اخکار بکی خبیمانتیا یا بے پوٹکی اسرار پمانا دا اظہار و اخفاد باڑ سراغ رند ازدادنا لما رو العذاب ارکل چا عذابو گوری وقضی بینهم پیسر بوشی پدمین ددوی کے بالقسط پا انصاب سرا وهم لا یظلمون او دوی سر بظلم نکیگی شپگم عقلی دلیل علا خبردار ان للہ یقینا اللہ لرا آغا سیزون دی چسمانو کی دی او آغا سیزونا چزمکو کی دی علا خبردار ان وعد اللہ یقینا وعد اللہ رشتنے دا ولیکن اکثرهم لیکن اکثر ددوی لا یعلمون نپوئی کی هو دا اللہ یحیی جندی کول کئی و یمیت مڑ کول کئی و الیہ ترجعون دی اللہ لرا بتاسو واپسی کی گی ترغیب القرآن یا ایوہ الناس خلقو ترغیب القرآن ذکر کئی پاوسا پیار باو سر ذکر دا قرآن کئی اے خلقو قد جاتکم پتقی سر راغل تاستا نصیحت من ربکم ستاسو در رب دا طرفا و شپاون شپا دا لما داغی مرزونو دا پارا پی صدور چسینو کی دی و ہدن ہدایت دے دا دلالتنا و رحمت دے للمومنین ایمان لرن کو لرا قرآن سلور صفتونه شو موعظه دا شفا دا ہدایت دے و رحمت دے مومنانو تا دی کی اشارت کئی چی قرآن کریم کے علاج دے دا مرضونو مریض دا پارا سلور سیزونه ضروری دی موعظه ستوئی ما تدو الى کل مرغوب واستزجرو عن کل مرغوب مرغوب شیتا دعوت ور کئی او دا مرغوب بد سیزنے زجر کئی منع کئی نو مریض دا پارا سلور سیزونه ضروری یو دا چه ضررنا کو سیزونه نزان ساتا دیتا پریز ہوئی نو موعظه پریز شو دوئی خوری و پریز نکئی نو دوئی اثر کئی اس اثر نکئی نو اول موعظه دا پریز اول پریز بکے چه قرآن سوئی دا دے نزان بچ کے ای نبزان بچ کے دیم شفا دا لما پی صدور دا دوئی با استعمالے عمل بکے دا شفا و لما پی صدور درم دا دے مقویات بمور سر خوری ہدن ہدایت دے سلورم دا رہتا تب صحت ملاوی گی ورحمت للمومنین قل ورتو آیا بفضل اللہ دا اللہ پا فضل و برحمتی دا اللہ پا رحمت دی دوی خوشحالشی کو دوی خوشحالی کی پسانو پا بذالک پل یپرہو صرف پا دے بانے دی دوی خوشحالشی فضل اللہ نا مراد کتاب اللہ دے اور رحمت نا مراد اسلام دے ذکر حدیث شریف کی راغلی دی من ہدا اللہ والاسلام آسوک چا اللہ تعالی برابر کے اسلام تا مسلمان وعلمہ القرآن خدای دے تر قرآن پوہ ورکی ثم شکل پاقتا بیا دے شکایت دے فقرو کی چیز فقیریم کتب اللہ والفقر بین آئینی الى یوم یلقاو اللہ با فقر دا در استر گمینس کی اولی کی ترائی ورز پورے چی خدای سر مقامق کی گی اللہ تعالیٰ سڑی تا اسلام ورکی و قرآن ورکی و دے بیا وی زا فقیریم یا بزان لفقیر سوچ نکئی
ابن عباس او حسن بصری او قتاده وی فضل الله نه مراد اسلام دی او رحمته دا قران شه. ابو سعید خدری وی فضل الله ی القران دی ورحمت رحمت دا دی ان جعلنا من اهلی چې مونږه اهل القران ګرځولیو. قل ورته وایا بفضل الله په فضل د الله چې قران دی و برحمتی پر رحمت د الله چې مونږه قران لکینولیو. وبذالک فلیفرحوا پدې دې خوشاله شي. عبد الله ابن عمر وای فضل الله الاسلام دے ورحمت رحمت د الله تزیینو فی قلوبنا اسلام زمونږ زړونو کې خیسته کړی دی. او چا ویلی دی چې فضل الله نه مراد قران دی او رحمتو نه مراد سنت دی احادیث د رسول الله. زمخشری کشاف کې وای د آیت معنا دا ده قل بفضل الله وبرحمته فلیفرحوا دا بیل جمله شو. فبذالک فلیفرحوا دا بیل جمله ده او تقریر د تاکید او تقریر د پاره راغی. احد الفعلین حذف دي چې فلیفرحوا دی ځکه چې مذکور په دلالت کوي او په دې فلیفرحوا کې دا فا داخله ده په معنا د شرط. معنا بداسي شي ان فرحوا بشيء فبذلك فليفرحوا. ځکه دا د دې لایق دي چې سړی په خوشاله شي. هو خیر مما یجمعون دا غره دي دا غسنا چې دوی جمع کوي د متاع د دنیا نه. قل ورته وایا رایتم خبر را کوي داو مخلی دلیل دی ما انزل الله لكم هغه چې الله نازل کړي تاسو ته مر رزق اند رزق ددنا فجالتم پستاسو ګرځوي منو دا غینا حلالا و حراما حلال و حرام تاسو ځان نه جوړوي دا حلال او دا حرام. قل ورته وایا الله اذن لكم آیا الله امر کړی تاسو ته ام علی الله تفترون او کف الله باندې تاسو دروغ جوړوي. وما ظن الذين يفترون على الله صد ګمان دای کسانو چې جوړي په الله باندې دروغ یوم القیامت قیامت پر ورځ چې دوی سره بس کی. ان الله یقینا الله لذو فضل خاوند فضل دی علی الناس بخلقو ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دوی لا شکرون شکر نه ادا کوي د دې نعمت. دا تمخلی دلیل وما تکون فی شان نئی تپہی حال کی وما تتلو منه ان الولت منه دی تنزیلنا من قرآن سیسا د قرآن ولا تعملون نکوی تاسو من عمل حیث یو عمل الا کننا علیکم شهودا مگر یو منگا پتا سو گواهان استفیدون پی چکل تاسو ورننوزی پدے کار کی. وما یعزبو نغائب کی وما یغیبو نغائب کی رب کان علم رب کا استاد رب دا علمنا من مسقال ذرہ پاندازی دا ذری پلار دے پزمک کی ولا پی سمان پاسمان کی ولا اصغر من ذلك نورد دینا ولا اکبران لویا دینا الا پی کتاب مبین مگر پا کتاب خکارا کدا چلوی محفوظ دے. الا ان اولیاء اللہ خبردار بشارت اخروی یقینا دوستان د الله تعالی نبی ویر په دی باندې والا ام یحزنون نبی غم جنی لا خوف علیهم کنایه دا د نفع د عقاب عذاب ورته نه ولا هم ينظرون کنایه دا د نفع د ادم د ثواب نه شری ویریږي چې ثواب بنئ دا غم بنئ چې خلکو باندې ویری نو دوی باندې به ویره نه ولام یا زنون چې کله خلک غمجنی نو حکم ذکر شد اولیاء الله تعریف رست ذکر کوي. اول تعریف بیا حکم کله اول حکم بیا تعریف دې اول حکم دې بیا تعریف. تعریف د اولیاء الله دا دی اولیاء الله سوق
الذین دا خلق دی آمنو چی ایمان راوړی وکانو یتقون او دی ځانونه ساتي الشرک والمعاصی گناهونه ځانونه ساتي دا متقیان وکانو یتقون الله بامتثال اوامره و اجتناب نواهیه. علی رضی اللہ عنہ فرمایل اولیاء الله سوق دی هم قومون دا قوم دی مخونه زیړ دی به خو بینا سترګې ننوتی دی او خېټې چې کوم دی غټي نه دی ورننوتی د وجه د لوګې نه ځان دا اولیاء الله اوس اولیاء الله ځان تر تازه مطلب خېټه غټي غټي دي ته اولیاء الله او بار بزان ته لیکلي الا ان اولیاء الله الا قوم دروازه لیکلي چې مونږ یو راځي. سعید بن جبیر وای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال شوی چې من اولیاء الله اورته هم الذین دا هغه خلق دي یذکر الله برؤیتهم چې الله یادېږي دا غوي په لیدلو چې هغوی وګوري نو الله در یاد دې ته اولیاء الله. او نووي په مقدمه د شرح مهذب کې نقل کړي د امامین جلیلین نه چې امام شافعی رحمه الله او امام ابو حنیفه رحمه الله ده هغه وی اذا لم تكن العلماء اولیاء الله فلیس لله ولی. چې علماء اولیاء الله نشي نو په مخ د ځمکه کې ولی د سره شته. دا طالبان مولیان ټول اولیاء الله دي الذين امنوا ایمان راوړي وکانو یتقون د ګناهونو نه ځان ساتي. او تاسو حدیث اوریدل من عاد لی ولیا فقد اذنته زما جنگ له ځان تیار کینو اولیاء الله سره علماء سره چې څوک کری اړم کینو خدای ذلیل کوي ځکه دا د خدای دوستان دي کنه. علماء سره دشمنی دا د دې دلیل دی چې دا بنده د خدای دشمنی. عالم کا استاد یې که غیر استاد چې عالم د عالم ډیر قدر وکاو ان شاء الله. زمونږ طالبان دا کاری چې را استاد نه بس قدر یې کوي چې استاد نه نو بیا ورته په قدر ښه نظر نه ګوري. نه علماء کرام چې ارسو کې د عالم نومي پی د هر مکتبه فکر سره تعلق نو قدر عزت پکار. باید زمونږ استاد چې زړونو کې دغه عظمتي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث دی زمونږ زړه کې دغه عظمتي داغه کمای ته ونه ګوره خو صفاتونو ته وګورو. الله وایي کانو یتقون الشرک والمعاصی شرک او د معاصیو دا خو دا مرغۍ و ټول الوزي چې مړز والوزي نو خلک سه مړز والو خلک ټول غلط کار کوي. مولا چې وک مولا نه به یو خلاف اولا وشي خلک یو ګوره ورته دا کار خلاف اولا بیا کړی ای کې به تعویلم کې دیش دا مولا ګناه د امید ګناه نه خدا کنه پدې بابام خپکیو خفګان نه ځکه مولا دا ګناه معلومه ده کنه ایسته توبه رسته وباسي امي خو ته توبه نه وباسي او می هغه خو ګناه ته ګناه وینا. نو د علماء ډیره قدردانی دا ذهن کې راولای باید موږ تاسو زړه کې دا واچو چې عالم چې هر مکتبه فکر سره تعلق لري موږ تاسو باید عزت وکړو. د نور مکتبه فکر چې زمونږ د سوچ او د نظریه نه بل نظریه یو دغه علماء باید هغه توهین موږ چرته ونکو هغه نوم بیا د بای سره وانخلو چې دا دغه ځکه خلک به خپکیږي او موږ ته دا پکار دي چې عالم دی کړه کمی بیشي خدای چې انسان خپل خوخی دا چا ذاتی کار نه دي کمو بشو ته موږ ونه ګورو. الله وای لهم البشرا دې د پارا زیری دی په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې او په آخرت په آخرت کې. بشرا څه شی دی؟ خو خوبونه دي چې دی ګوري او یورالو یاد د په حق کې بل څوک ګوري.
لا تبدیل لکلمات الله نشتره دغی تغییر په اقوالو د الله تعالی کې او نه مخالفت شته په مواعیدو د الله تعالی کې ذالک هو الفوز العظیم دا لویه کامیابی ده ولا يحزنك قولهم غمجن دین کتاب نه د دوی تسلی د نبی علیہ السلام ته چې تا تکذیب کوي ان العزت لله جميعا یقینا عزت الله لره ده جميعا ټول او سمیع د الله اوریدون کې د علیم پویا ده بشرا د دې اولیاء الله د پاره خدای خوش خبریانه ور کوي یو خدای چې خوبونه د بارک خلق ګوري او یا دې په خپل ګوري ځکه په مجاهدو او عبادت باندې روح صفاش نو بیا خو زینو ته جی په خوبونو کې ډېر خوشاله دیم قول دار چې یاد دینه مراد محبت د خلقو دې ده او ذکر حسن ده دې کوشش کوي چې خلکو نه پټ څه زما حالاتونه خلک خبر نشي او د خلکو زړونه د طرف تر مایل شي دا بزرگان ګوره خلک څومره ور مایل دي دوی سره سدي خلکو سره سره رشتہ نشتا مال دولت ور سره نشتا خلک ورپسې څومره منډي وای خلک څومره کوشش کوي چې دا غوي نه استفاده وکړي دا غي نه دعا واخلي دا غي سره ملاوي یادار چې لهم البشرى عند النزع بیان یرا مکانو په الجنت خپل زیبه جنت کې وګوري د روح وتلو په وخت ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام ته چا ویل ارایت الرجل یعمل العمل من الخير هغه سړی خبر را کا دا سړی بارک چې ښه کار کوي او خلک کی صفت کوي او د خدان پټای کنا دا خبریا کې ناراضي نبی علیہ السلام ورته فرمایل تلک عاجل بشر المؤمن دا عاجل خوش خبری د مؤمن جل فوري دا د خلکو په جبو د خصيفت جاری کی دا خبره ده سبا نه ده الا خبردار نه عقلی دلیل ان لله یقینا الله لرا من ها سدي چې اسمانونو کې دي او من ها سوک پلار دي چې زمکه کې کم سيزونه دي وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء هغه سدي چې تابعداري کوي کسان چې را بلی ما سوا د الله نه شرکا شریکان ان يتبعون دوی تابعداري نه کوي الا الظن مگر د ګمان وانهم ندید الا يخرسون مگر اٹکلون کوي يخرسون معنی یکذبون لسم عقلی دلیل والذي الله غزاد جعل لكم الليل چې ګرځولې دا تاسو د پاره شپه لتسكنوا پی چې تاسو آرام وکړئ پای کې لتستریحوا پی چې تاسو پکې آرام وکړئ والنهار او ورځ ګرځولې دا مبصرا لیدون کی چې تاسو پکې سيزونه وګورئ ان فی ذلک یقینا پدې کې آیات نخید قدرت لقوم قوم لرا يسمعون چې اوري قالوا دی و اتخذ الله ولد الله تعالی ولدا بچي سبحانه پاکی دا الله لرا هو الغنی والله بے پروا دے ان جمی خلقی له دلرا ما غسدی فی السماوات اسمانو کې و ما اس پلار دی چې بزمکو کې دی این عندکم نشتتا سرا من سلطان ان سے دلیل بھی عذاب دی اتقولون تا سوائے علی اللہ پا اللہ ما اصلا لا تعلمون چتا سن پوئے گئی زجر سر تخویب را قل ورتو آیا ان اللذین اقننا کسان یفترون چی جوڑی علی اللہ پا اللہ الکذب دروغ لا یفلحون نکامیابی کی متاعن فی الدنیا لهم متاعن دوی د پاره پیدا دا په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا مونږ ته واپسی د دوی دا ثم نذیقهم بیا به مونږ ور وسکو العذاب الشدید اسق عذاب بما كانوا یکفرون په سبب د دې چې دوی کفر کوي تخویب دنیوی یو تفصیلی نمونه واقعہ د نوح علیہ السلام تذکیر بیایام الله تاسو الفوز الکبیر کې 15 علوم ذکر کړي قران کریم کې علم الاحکام علم المخاصمه او علم التذکیر بیا لا اله بیا ایام الله بما بعد الموت
دی آیت عنوان دے بیان د تذکیر بی ایام اللہ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ بیان کا پدوی باندے واقعہ د نوح علیہ السلام. اذ قال لقومی پاوکی چی دوی علی قوم ددتا یا قومی زما قوما ان کان کبر علیکم که دروندی پتاسو سقل علیکم دروندی پتاسو مقامی زما اوسیدل تاسو کی کل سڑے بوجھ شي حق خبر کینو پا خلقو بوجھ شي. ان کان کبر علیکم که بوجی پتاسو مقامی زما اوسیدل و تذکیری او زما واس کول بیات اللہ دا اللہ آیاتنو فعل اللہ توکل تو خاص پا اللہ باندی زما بروسدا اجمیو امرکم و شرکاکم پس را جمع کئی تاسو عزائم ستاسو و شرکاکم شریکان ستاسو ثم لا یکن امرکم بیاد نئی پیسل ستاسو علیکم پتاسو غم پٹا مبہما ثم اخذو الیا بیا پیسلو کئی زما بارک ولا تنظرون و ما تمحلت مرا کوئی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ کچر تاسو مخو گرزاو فما سالتکم پس نغوارم تاسنا من اجرین سمزدوری ان اجری آندا مزدوری زما الا علی اللہ مگر پا اللہ ومرتو ما تامر شوی ان نکونا چیز شم من المسلمین دغاڑی خودن کنا فکذبو دوی تکذیبو کدو دو پنجیناو منگا دتا نجات ورکو ومن ناغ چاہتا ماو چد دسرو پل کی بکشتائی کی وجعلناو منگو گرزول دوی خلائے پا جانشینان واغرقنا الذین من غرقڑا کسان کذبوا بیاتنا چه دروغ نسبتونه کول آیاتونو زمونږ لرا فانظروا گورا کای پکان عاقبت المنذرین سرنگو انجام د ویرول شو. ثم باسنا تخویب دنیوی یو اجمالی نمونه ثم باسنا بیا مونږ ولیږو من بعد رسل دنو علیہ السلام نا رسولا پیغمبران الى قومهم قومونو دویتا فجاؤم پس غیراتگو کو بالبینات بالحجج الواضحات فما کانو پس نولی یومنو چی ایمان راوڑی بما پاس کذبو چی دوی تکذیب کرو بی پاغیبان من قبل مخ کی کذالکم دارنگے نتباو منگا مہر لگو علا قلوب المعتدین پزرونو دا تجاوز کرو. ثم باسنا دا تخیب دنیاوی و تفصیلی نمونہ ثم باسنا بیا منگا اولیگا من بعد مرسد دینا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام الہ پیرونا پیرون تا و ملئی او دا مشرانو تا ملئی اشراف قومی بیا آیاتنا پا موجزو زمونگا فاستکبرو او تکبرو کد ایماننا وکانو قومندا سے قوم مجرمین چو جرم کون کی ورما جاو ملاق ورکل چی دیتا حق راغے من اندنا زمونگ دا طرفا قالو دی ویلی ان هذا لسحر مبین یقینا دا جادو دے اخکارا. قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام فرمائل اتقولون آیتا سوائل الحق حق دا لما جام کو مرکل چراغ تاستا سحر هذا دا سحر دے ولا یفلح الساحرون او نکامیابی کی ساحران. قالو دی ورتویلی اجیتنا تارا تکڑے دے لتلفتنا لتصرفنا چتمنگا واڑے اما دہغ سوچنا وجدنا لی آبانا چی منگا پیدا کری پائی بانی پلاران زمنگا وتکون لکم الکبریاء شیستا سد پارا مشری پیرار دے پزمکہ کی وما نحن لکما بمومنین او منگا نیوستا سد پارا تصدیق کون کی مشری غاڑے. وقال فرعون ویلی تونی بکل سائر علیم راولی ماتار جادوگر کارا فرما جا سارار کل چی جادوگران لراغلل سورہ عرب کے واقعیت تفصیلی تیرہ شوی. قال لو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ورطویل القو غرزوی ما وسانتم ملقون چی تاسو داغی غرزون کی آئی فرما القو ارکل چی غرزول قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ورطویل
ما جیتم بیا سچ تاسو را تک کړه پاغي سحر او جادو دی ما جیتم بی مبتدا دا سحر خبر دی هغه سچ تاسو را تک کړه پاغي سحر او جادو دی ان الله ازق یقینا الله سيبتلو زرد چخکار بکی بطلان داغي ان الله یقینا الله لا يصلح عمل المفسدين نہ مضبوطی کار د فساد کوونکو ويحق الله الحق کار کوي الله تعالی حق بکلماتی پخپلو کلمو سرا ولو کره المجرمون اگر کبدی غنی جرم کوونکی فما امنا پس ایمان را نوڑولی موسیٰ پا موسیٰ علیہ السلام باندے الا ذریتن مگر سب بچو من قومی دا قومنا بنی اسرائیل و سنو جانانو بچو پی ایمانو ولی علا خوف من پیرونا دا وجه دا ویر دا پیرونا و ملائم او دا اشرافنا ان یفتنو من یعذبهم چی پیرون بدوی تا عذابونا ورکی و ان پیرونا یقینا پیرون لعالن خامخا غالب دے پلار دے پزمکا کی و انہو دا پیرون لمن المسرفین او دا اسراف کون کنا پا ظلم و کبر کی وقال موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام یا قوم یا زما قوما ان کنتم آمنتم باللہ کچری تاسو ایمان راوڑی پا اللہ فالی توکلو خاص پا اللہ بروسو کئی ان کنتم مسلمین کچری تاسو غاڑی خودن کی فقالو پس دوی ورتویلی علی اللہ توکلنا پا اللہ زمگا بروسدا ربنا رب زمونگا لا تجعلنا مگر زمونگا فتنة للقوم الظالمین فتنہ دا قوم دا پارا چی ظالمان دی ونجنا نجات را کی منگتا برحمتی کا استا پا مہربانی سرا دا قوم نچی کافران دی وحینا الى موسیٰ منگوی کڑیوا موسیٰ علیہ السلام تا ورور ددتان تبوا لقومکما برابر کے قوم ستاستا بمصر پا مصر کی بیوتا کورونا دا مانزاو دا عبادت وجلو گرزوی بیوتکم کورون استاسو قبلہ متوجی طرف د قبلے تا وقیم الصلاة منزونو دروی پا کورون استاسو کی وبشر المومنین وزیر ورکی مومنانو تا اس پیراؤن سر موسیٰ علیہ السلام دیر کشمکش و مقابلہ اکڑا آخری خیرے اکڑا وقال موسیٰ علیہ السلام ربنا یا رب زمونک انکا آتایتا یقینن تاور کڑے دے پیراؤن تاو ملو او دا اشراف ہوتا زینتن خائص دے دنیا واموالا مالونا پلایات دنیا پا جند دنیا کی ٹھول نعمتونا دے ورکر ربنا یا رب علی دلو دی دا پارا چی دی خلق بیلاری کیان سبیلی کستا دلارنا ربنا تمس علی اموالیم خدایا محو کے مالونا دے دی وشدد علی قلوبهم سخت کی زړونه د دوی فلا یؤمنو ندی ایمان نراوړي حتا يروا العذاب الالم تر دې چې وګوري عذاب دردناک عذاب پیراول نو موسیٰ علیہ السلام دعا کولا ہارون علیہ السلام پہ آمین ویل قال اللہ ورطوی قد اجیبت دعوتکما تقی سرا قبول اکڑیس و دعا ستاسو دعاڑو پستقیما دعاڑا کلک سی ولا تتبعانی تابداری مکوئی سبیل اللذین دلار دائی کسانو لا یعلمون چی نپوئیگی دعاڑ دعا قبول شوا دا یو دعا کوي بل په امین وای دا پیغمبرانو سنت طریقه ده زمونږ دین کې هم یو دیم دار چې امین دعا ده او بهتر په دعا کې اخفا ده نو بهتر په امین کې هم دار چې پټ ویل شي امین دعا ده دا صغرا د دې ځینه ثابته ده قد اجیبت دعوتکم او بهترین په دعا کې سره اخفا ده ادعوا ربکم تضرعا وخفیا تاسو په پوښتنه امین پرو ویل دا زمونږه د دلایل یو دلیل دی چې امین پرو ویل دا دعا کله قبول شوه د دین وروسته هم سلويخ کاله د موسی علیه السلام او د پیرون کشمکش شو سلويخ کاله پکې تیر شو دا دعا خدای قبلای چې بنده دعا وکړي
خو د دعا د اجابت لپاره دا ضروري نه ده چې نن یو غواړو سبا به تعالی درکړي. وجاوزنا ببنی اسرائیل مونږ تیر کړ بنی اسرائیل البحر په دریاب پاتباهم ورپسې شو فرعون و جنود لخر د بغیان د ظلم د وجنا او عدوا د تجاوز د وجنا حتی تر دې پورې زاد رکول غرق چې گیر کړ دوی غر کې دلو. قال دی ویل آمنتم ایمان راوړې انه یقینا شان د لا اله نشته بل معبود موجود الا الذي مگر هغه ذات امنت بی بنو اسرائیل چې ایمان راوړی دی پای بنی اسرائیل او انا من المسلمین او زه د گردن نهادونه یم. د دریاب چپو گیر گو چغې سوري دی اوس ایمان راوړ. خدای ورته وایي الان اوس ایمان راوړی وقد عصیت قبل په تقی سره تا نافرمانی کړې وه مخکې د دینه وکنت من المفسدین او ته وې د فساد کوونکو نه. الان معنا الان تتوبه وست توبه وبس او تا خو تورات ضایع ک توبه دې ضایع کړې د خپل وخت. یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام چې کله په مصر کې مخامخ کېده دوا او یا کسان او بنی اسرائیل او نصر موسی علیہ السلام سره چې بیا د مصر نه وتل نو 6 لکه کسان. نو فرعون د دې بنی اسرائیل پسې وته د لخر سره جبرئیل علیہ السلام ورته راغی انسان په شکل یو کاغذ ورکړ چې باچا سے به تاسو کو سو یو غلام یو سړی لوی کې نعمتونه ورکی او د ذکر لوی مشي خو یو غلام او بیا انکار وکي او دعوه د سیادت وکي چې دا بادشاہي زما ده داغه نه ده دې سره بس کی وای دا خو په وبو کې غرق اچول پکا دي چې دریاب ته وغورځو په دې له کولی کدي کاغذ باندې نو دوی کل چې ابو العباس الولید ابن مصعب وای چې جزاء د صحابت چې خارج شي په سید باندې دار چې دریاب کې دي غرق کړي کله چې دې غرق شو امنت ان لا اله الا الله جامد بنی اسرائیل ویل جبرئیل السلام پتو تخکار دي ته وګور تا ویری چې غرق دي شي کړه خدای نافرمانی تاسو مر وکړه خدای څومره نعمتونه درکړي نور نافرمانی خو پرېږده چې خدای دعوت وکړه چې زه خدای ما خدای ته دعوت وکړه. فالیوم ننجیک ببدنک پس نن ورځ موږ نجات درکو تا ببدنک په بدن ستا ننجیک معنا موږ غورځو اوچت زیاده د ځمکې ببدنک بدن ستا لتكون لمن خلفک آیا چې شي د هغې چا دپاره چې وروسته تا نه راځي عبرت. وان کثیرا من الناس یقینا ډېر د خلکو نه عن آیاتنا د آیاتونو زموږ نه لغافلون بې خبره ستا مجسمه ساتو چې خلک عبرت په نظر ورته ګوري. ولقد بوانا بني اسرائيل مبوا صدقين پتاقی سره منګه ستوک نو ورکړه بني اسرائيل ته پزې درشتاو کې صدق یعنی منزل صالح هم ورک مکان محمود خزه ورزقنا ومنګ رزق ورک دیتا مهنت طیبات د پاکو سيزونو نا فمختلفو حتا جاءهم العلم دوی اختلاف نو کړي په دین کې تر دې پورې چې دوی ته علم راغی تورات. ان ربک یقینا رب ستا یقضي بینهم فیصله کوي د دې په منځ کې یوم القیامت د قیامت ورځ نیما په بار دغه څه کې کانو چې دوی دی پی پای کې اختلافون اختلاف کوي. فین کنت پی شکن کچره ته په شک کې فرضاً او تقدیرا مما داغ څنا انزلنا الیک چې مونږ ته تنازل کړی دي واسال الذین تپوسو کدای کسان یقرؤون الکتاب چې کتاب لولي من قبل کمخ کستانا
لقد جاءك الحق بتحقیق سره تا ته حق راغلی من ربک استا د رب د طرفا فلا تکونن پس تمکیگا من الممترین د شکونکو نا ولا تکونن تمکیگا من الذین دای کساننا کذبوا بیات الله چې نسبت د دروغ کړي وایتونو د الله ته فتکونا تبشی من الخاسرین د تاوانیاننا دا وای نبی ته مراد امتیان ان الذين قننا کسان حق تعلیم چې ثابت شوی دا پای باندې کلمت ربک وینا درفستا لا یمنون او ایمان نه وروړي ولو جاءتهم كل آیه کچری راشي دیتا هر نخا هر معجزه حتا يروا العذاب الالم تر دې چې دی ګوري عذاب دردناک بیا به ایمان راوړي خو ولا ينفعهم وزر هغه وخت کې خطوبه نه قبليږي په دې وخت کې صرف د یونس علی السلام د قوم د توبه قبول شوی دا عذاب ولید او توبه قبول شوه فلولا كانت قريه فهل كانت قريه فسول نشو یو کله چې ایمان راوړې وي فلولا كانت ول نشو قريه یو کله امنه چې ایمان راوړې فنفع ایمان او ګټر سولې دتا ایمان داغه الا قوم یونس مگر د یونس علی السلام قوم لما منو ارکل چې ایمان راوړ دوی کسبنا نو ما عذاب الخزي مونږ لري کده دین عذاب در سوای په ژوند دنیا کې ومتانهم پیدم ورکړه الہین تر یو وخت پورې یونس علی السلام قوم ته دعوت ورکړ یو لک آبادی وا نینوا عراق کې اوځو خلکو د تکذیب وکړو دا ورته چې ګوري عذاب راځي درې ورځې کې دا څه چل وای درې ورځې پوره چې هغه عذاب نه ښکارانس بده وروت عذاب راوستل خو د خدای کار دی را بنشي خدای حکمتونه دی باب خلق ما ته دروغ جن وای کړي نه وروت د خدای د اجازت نه بغیر اورې د دریاب باندې کشته کې کېناست کشته باندې چپې سخت راغلي وس ورځيږي سورلې ویل یو کس دا سه څوک دی چې با غلام دی دا مولانا را تختیدل دی هغه به دریاب ته ورځون بیا به کشته سمي دی زایم دته چې خلکو قتل د نبوت هغه چهره ونه نورانی خسته چهره په د خلکو زړه ونه شته خسړې بیا یې بیا به زایم بده سین لدا ودانګل چې خلک بچ کبل تخلنی ولې وا کب په خلک نه نوت ده خدا غلط لاړ قوم چې پوه شو چې اوس عذاب خو درشته او راځي سړی را نه وته پیغمبر بس عذاب آثار نه خوري درې او خزي واړه او ساروي ټول رويستل صحرا ته ځنګل ته چغي او سوري او جړاګانې الله تعالی ته عذاب د پک یونس علیہ السلام د کب د خلینو رو غرزي ډېر نرم خلک ګرځیدل چې دې سشه خلک ور سره مخامخ شو او بیا د دعوت شروع کړو خلکو ټول بیا ایمان راوړ خدای ته عذاب لري که سره د دین چا اثر راغلیو ولو شاء ربک کچره خو خوي در رب تعالی من ایمان براوړې و من چا پهلار دې چزمک کې دي کلهم ټولو جميعا پدا سال کې چې مجتمعين باو افانت تکره الناس آیا تزور کې په خلکو واتا یکونو مؤمنین تر دې پوری چې شی ایمان لرونکي وما كان لنفس نه ده مناسب هیڅ یو نه پستا انتو من چې ایمان راوړي الله باذن الله مگر په فیصله د الله ويجعل الرسا الله مسلط کوي عذاب علی الذین پای کسانو لا یعقلون چې نه پويږي قل ورته وایا انظروا ماذا فی السماوات وګورئ چې سدي اسمانونو کې ولر د زمکو کې وما تغنی الآیات والنذر او نه د پکې د آیاتنا والنذر پیغمبران دا قوم نه چې ایمان نه راوړي پیغمبران او معجزې ته عذاب نشي د پکوي چې خدای عذاب راشي قال ينتظرون تیتا پس دوی انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین مگر پشان د ورځې دا کسان نه خلو چې تیر شوی دي من قبل مخکې د دوی نه د عذابونو
قل ورته وایا فانتظروا تاسو انتظار کوئ انی معکم زتا سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نایم ثم ننجی رسلنا بیا موږ نجات ورکو پیغمبرانو زمونږ لرا والذین کسان آمنوا چې ایمان راوړی کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین هم دقه شان حق دا په موږ باندې نجات ورکول مؤمنانو لرا د دې حق نه مراد حق تپذلی دی تاسو ویری د هدایت کې دا جایز نه دا مکروه ده چې سره وي بحق فلان وللانه لا حق للمخلوق على الخالق د مخلوق په خالق څخه حق نشته دلته وی حقا علینا ننجی المؤمنین جواب دا کوم حق چې نه پیسوي حق وجوبي دی عدالت چې کوم حق ثابت دی دا حق تپذلی دی نو تعارض نشته ترغیب الى التوحید قل ورته وایا یا ایها الناس خلقو ان کنتم فی شک کچرتا سو په شک من دین زما د دیننا فلا عبد الذین از عبادت نکوم دای کسانو تعبدون چې تاسو عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه ولکن عبد الله الذی لیکن عبادت دا غزاد کوم یتوفاکم چې تاسو مړکای وامرتو ما تا مرشوی ان نکونا چیز شم من المؤمنین د ایمان لرونکو نا وان نقیم وجهک و ما تا مرشوی دے چې برابر کا وجه کا ذات ستال دین لرا حنیفا چې مائل د باطل نه حق تا ولا تکونن تمکیگا من المشرکین د مشرکانو نا ولا تدو مرا بلا من دون الله ما سوا د الله نا ما هغه معبودان لا ينفعو کا چې ګټ نه رسي تا تا ان داوته ولا يضرك ضرر نه رسي تا تا ان خذلته کچری دا پرېګ دی وین پال تزالک کچری تا دا پرې خو دو دا کار دیو کو وین کای زم من الظالمین یقینا تبع د ظلم کوونکو نا ویم سسک الله بدرن کور سیتا تا الله تعالی سمرز ولا کاشف له نشته اوچتون کې د دې الا هو مگر یو الله دی و یرید کا کار لا اراده کی تا تا بخیر پس خیر فلا راد لفضل نشته واپس کون کې د فضل د الله یصيب به من یشاء من عبادی رسی په دې خیر سره چاته چې خوښي شي د بندګانو ددنا او هو الغفور د الله بخون کې دی الرحیم او مهربان دی قل ورتوایا یا ایها الناس خلقو قد جاءکم الحق بتقی سره تاسو حق راغله من ربکم تاسو رب د طرفا فمن اهتدى رسول چې بسم لار شو فمن اهتدى معنا اختار الهدى فانما يهتدي لنفسي نو پس دې لار امید خپل خګنې د پاره فانما يهتدي دې په هدایت کیږي لنفسي د خپل پیدې د پاره ومن ضل چې څوک بیلاری شي فإنما يدل على نفسي دد بلار کې دل بدد وبال د بلار کې دو په د پریوزی فإنما يدل عليها یقینا وبال د بلار کې دل عليها پد ده وما علیکم نیم ز پتا سو بی وکیل کارساز زستا سنگران خنم جتا سو پس ودریکم وتبع وحی دلیل اخری تابعداریو کا ادا غس چ وحی کیږي تا تا واصبر صبر کوا ذکر تکالیف پر راضی حتی یکم الله تر دې چې فیصله وکي الله لک بالنصر وهو خیر الحاکمین دا الله غره د فیصله کوونکو نه دی.